والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دے په بیان د مضارف کی یخالفو. دا مضارف چې کوم دی دا یخالف مخالفت کوي هغه چې شرط باندې رب المال خیره اے رب المال ویا لکه تمنډکا ګډي بيزي وهله دا خرڅاوه هغه پیسې واغسلې او لړ کپڑے په باندې راوړي. آیا وس مخالفت وشو یا تا ته وای منډه لکه بازار تلار شه دا یو 2 لک روپۍ دي دا واخلا په دې باندې ماته می خراواله تلاړې او می 2 میخې دې ورته واغسته والا که 2 ورته راوړم یا سدي پیسې وراوړي او سدي می خبر تر راوړه اوس تا ته چې کوم شرط یې خېره هغه نه مخالفت کوي. وایا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شريك قال حدثني حي رضي الله عنه قال الله النبي صلى الله عليه وسلم اذا يشتري به مسيرا وشاة مشترى شاتين فواعين دو غړې واپس په دینار باندې. وایا فواعين له بدينار فراو بشاة ودينار فراله بالبركه. معلومیږي دا جایز د نبی رسول الله دعا وکړه د لپاره د برکت او فی بیع فکان لو اشترا دا صحابي اغستوي تورا بن خاوري په طریقې د مبالغه باندې لربح فيه نو دی بخامخه ګټه کړي و په دې خاورو کې بغټه کړي و. معنا دا د په برکت د دعا د پیغمبر علی سلام باندې یا د حدیث محمول ده په حقیقت باندې د کباد خاورې خرسيږي بعد خاورې خرسيږي او مناسبت د حدیث د باب سره دا ظاهر نه ده مگر دې صورت کې چې دا مضارب دا وکیل د رب المال شي دا د رب المال وکیل دی کچېته دا مخالفت خیر ته کوي ولکه تارا ته ویلې لاړ شګړي بيزي وخلا ز لاړما الته کپڑے ډېر ارزان وي دا می واغسلې دا جائز ده. لکه عروه دا وکیل د پیغمبر علیہ السلام مخالفت الی خیر نو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جائز کړ. نبی علیہ السلام جائز دعا ورته وکړه چې الله دې ستاسو په دې مال او حال کې برکت چې دنه پیدا کړي. د دې حدیث نه دلته معلومیږي بیع د چا د فضولی سړی دی او والکتا بلور میخه پته ګرځېدلې کتاب ته ګرځېدلې او ما د ارزان قیمت باندې بهترین قیمت باندې کتاب واغسیا می میخه تا واغس. اې د فضولی بیع څنګه پر بل سړی دی تا ورته سندې ویلي ندی پیسې ورکړي ندی وکیل کړي نه او تا د پاره مبيع را وسره دا څنګه دې مسله کې اختلاف. احناف موالک وی بیع موقوف د اجازه د مالک پورې ولګو بلورتا میخه خرڅولا په 50 زره دی ویلي او تا نه بل سړي په 15 زره وختله ما ته موقع برابر شو ستا اجازه نه بغیر مې استامیغه په 50 زره خرڅه وس نو وکیل دې نه اصل دې یوم نه دې نو دلته دا بیع موقوف د اجازه د مالک پوری کمالک اجازه وکړه بیع صحیح ده کمالک اجازه وکړه صحیح نه یې. لیکن پنیز احناف باندې بیع د فضولی جائز ده بیع جائز ده ولیکن شراء د فضولی جائز نه ده شراء جائز نه ده. موالک به وی نا بیع او شراء دواړه د فضولی جائز دي بیعم جائز ده او شراء جائز ده. احناف وی چې دنو بیع جائز ده لیکن شراء جائز نه تا ته شی واخلي. حنابلہ وی دواړه جائز نه دي د فضولی سړی نه بیع جائز ده او نه شراء جائز ده. او د حدیث د باب دا دلیل د احناف او د موالک دی چې کوم دلته ذکر دی دا د احناف او موالک دا غي د پاره دا دلیل دی. شوافی په جواب کې وای وی دا اول حدیث چې دلته ذکر دی حدثني الحي
دلته دا حی قبیلی ته ویل کېږي دا مجهوله ده دا دویم حدیث کې راغلی دی شیخنا دویم حدیث کې الته ذکر ده عن شیخ من اهل المدینه دا شیخ مجهول دی معلوم نه دی چې دا څوک دی دا مجهول دی لہذا دا دلیل د احناف موالکو د پاره نه سکیږي شوافی وایي اول کې قبیله مجهول ده دویم کې شیخ مجهول دی منګ وایو دلته امام ابو داود حدیث نقل کړي د عروه امام ابو داود حدیث نقل کړي د چانه د عروه او حدیث عروه نقل کړي په دوه طریقو باندې لیکن په بل طریقه کې دا طریقه نه په بل طریقه کې روایت راغله الته روایت چې د راغله د ابي لبيد هغه حدثني عروه بارقي التراوي مجهول نشته دي لکه دلته شیخ چې نو دا راغله دي نه الته په بل طریقه کې بیراوي مجهول د سره شته دي نه امام ترمذی رحمه الله دا دویم حدیث نقل کړي د حبیب ابن ثابت نا د حکیم ابن حزام نا امام ترمذی رحمه الله وی سمع د حبیب دا د حکیم نا دا ثابت نه دا نه دا غیر ثابت ده لیکن دلته به امام ترمذی رحمه الله وی دلته ودا روایت دا په عدم سماع محمول کې نه او همدارنګه ذکر دلته د سماع باندې هم نشتا مانع د سماع نه هم نشتا نو دیو جنا دلته د حدیث امام ترمذی وی چې سماع د حبیب د حکیم نه دا ثابت نه ده ولیکن دا دلیل په عدم سماع باندې نه ده سماع باندې دلیل نشي کېدلی او نه معنی د سماع نه دلته موجود نه سماع شته نه عدم سماع او البته که امنو ځکه دلیل موجود دی په عدم سماع باندې نو بیا روایت مرسل دی او مرسل روایت دا جمهور علما په نسبت حجت دی که روایت مرسل شي بیا هم د روایت دا حجت وایي وبه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا ابو منذر قال حدثنا سعيد بن زيد عن محمد بن زيد قال حدثنا سفيان بن الحويني عن ابي نبي قال حدثني عمر بن البارقي رضي الله عنه بهذا الخبر ولفظه مختلف وبه قال حدثنا محمد بن قاسم العاصي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو حسين عن شيخ من اهل المدينه عن حكيم بن هشام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه بدينار يسري له سيئا فاشتراها بدينار وراها بدينارين فرجعان واپس شو د حکیم فاشتر اضحیه بدینار وجاء حکیم بدینار الى النبي صلی الله علیه وسلم ودینار باندې ودعا له نبی رسول الله حکیم تا وایا ایو بارک له فی تجارتی یا الله دې ستا په تجارت کې برکت واچي دعا وکړه او تجارت کې دومره برکت لکه مخکې تیر شو چې خاور اقسته او ناغم قرض له ګډه پرې کوي وایا باب فی الرجل یتیو فی مال الرجل بغیر دینه وس مسله دادا چې دلته علماء اختلاف دي چې مضارب کله مخالفت ضرب المال نه وي دا تویل کدا شفی والا تداغینه مخالفت ابن عمر رضی الله عنه روایت راغله دي چې رب المال من مخالفت وکړه دا ګټه ضرب المال د پاره امام احمد صاحب نے رویم داوي یا یو سړی د مال امانت چا سره کېخون جما پیسې دی وسات هغه کې تجارت وکړ په اذن د صاحب باندې مالک ته وایي سامان اسی کې ما سره تجارت کوي وکا تجارت وکړه ګټه درب المال او بعض علماء وایي نه ګټه د مضارب د پاره ده او دا مال دا به ولګي دا بس صدقه او دا سړی دا ضامن در رأس المال له په دواړو صورتونو رأس المال به مالک ته دا ورکړي امام اوزاعی وای کچې ته مخالفت وکړه ګټه وکړه مالک د مال نه مخالفت وکړه مضارب او ګټه وکړه په دواړو صورتونو کې
ربح او ګټه دا د چا د پاره دا د مضارب د پاره هغه د پاره امام شافعی رحمه الله وی که مخالفت وکړو وګورا مضارب مخالفت درب المال نو به وګورا کچې ته مبيعه واغستله چې دا سړی په دې مبيعي باندې په عین مال باندې دا راځي نو مالک نو بيع باطل او کدی واغستله دا سی یو سیزی واغستو نو چې هغه عین نو ذات د شی وانغستو نو مبيعه د مشتری د پاره دا د مالک د مال د پاره ضامن دی هغه تبخل مال وي د هغه صورت کې چې مخالفت کړي نو خبره دا چې رب مضارب د رب المال نه مخالفت دا ونه کی ته امانت دی کې ګټه وکړه دا رب المال ته ور او یا به تصدق کې ته نو یا وبه قال حدثنا محمد بن وائل قال حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن حسن قال سأل الله بالله عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع ممن يكون مثل صاحب فرق سوچ طاقت لري تاسو نه داشي په مثل صاحب د فرق الارض پشان د پیمانه د چا د دی اوریجو فلیکن مثله داغه پشان د دي شي دا فرق دا مقیال د اهل مدینه و دی یک شپال سرت ل زیږي یو رتل سلور د شتولی یو نیمه ما سره نو فرق جمع فرقان راضی لکبتن بوتان حمل حملان نو دا راضی نو دا صاحب د دی اوریجو پشانت شي نو هغه پشانت دی وسړې شي قالو دي صحابه ویلي ومن صاحب الارض صاحب د اوریجو والا دا سوق دی یا د الله پیغمبره وایا نبی علیہ السلام حدیث د غار ذکر کړه چې کله دی باندې دا غر چې د نور اورې دی په دی باندې غر اورې دی نو وایا قال كل واحد منهم اذكروا احسن اعمالكم احسن احسن ذکر کې تاسو احسن اعمالکم احسن عملکم دعا وغوړي د الله نه په توسط د عملونو باندې خای چلا تبارک وتعالى دا غر دا داغه چې نو ګټه زمونږ د سری د مخ نه لري کې نو دا دوه کسانو چې نو دعا وکړه یو دا ویل یا الله تبارک وتعالى ته معلومات دي زش پون کېو ما غړي بي دي به مغره تورلې بیا مې راوللې پي به مې نشل اول مې مور پلاټ تور کړ به بچو تا یو ورځ مال مې لوري لاړ غرته مې وړیو چې واپس رال منا وخت شو پي مې نشل ورال مور پلاټ ودو بچي وی خو هغه ودو دا بچو زما په خو کې چیغي سوري ولې پلاټ وږي او پي رک اگر کدا پي ور کول جایز وو چې بچو ته ور کړې پلارانی وښي هغه ته بیا ور کړې مور پلاری وشي خو ما دا کار ونکم سحر پوری می جام پلاس کی انتظار باندې ولاړم چې مور پلار می بیدار شي به ودا پي ورته ور چې هغه سحر بیدار شو اول می هغه ته پي ور کړی هغه نه بعد می بچو ته ور دا دې د پاره چې الله ستاره رضا ماته نصیب شي د مور پلار ادب احترام می وکړه کما د الله رضا د پردا کار کړی دا ګټه لګل کې چې مونږ شاندل په دې پورا تخار شي چې دا دعا وکړه خر ګډل اخرو بار رڼا کار دویم دعا وکړه الله تبارک وتعالى زما د ترلو دعا غیبانی عاشق وم تما ور سره مینا او محبت لیکن هغه ما ته ځان نه راکول یو ځل هغه غریب شو محتاج شو نو ما نه پیسو مطالبه وکړه چې پیسې را تراک ما ورته پیسې درکوم په خوده کا شرط باندې چې زبتا سره نزدېکت یو دیواله کوم خو زه مجبور و چې مجبور و نو هغه دې ته غاړه کې خو چې غاړه کې خو موږ ټول اسباب مهیا برابر چې کله د هغه د خوب مابین کې زکه نه سلمہ دی وخت کې نو هغه ویلې د الله بندا اے د الله بندا زما حیا او عزت لحاظ اوساته دا بدن داسې ولړځید او ماته ویل چې الله تبارک وتعالى د زنانو د پاره کم پرده د کم ستر دی هغه ماته الله نه ویریږي ما ویل ښا دا دومره غریب ده مسکینه ده
هغه د الله نه ویریږي زه خو مالدار دنیادار زه نه ویریږم وې دا هغه ځای نه اوچت شوم ما ورته نور به بالکل پیسې مې ورکړې مولې دا بدکاري بدفعلي به نور نه کوم یا الله تعالی کا ما دا مې ستا د رضا دپاره کړي دا ګډ لرې کړي نه خر لږ نورم ګټ اخواته شو نو دومره وه چې رڼا شوه بهر مر ښکاره شو هوا چې دی نو بهر ځای ولیدل شو دنیا وقال الثالث دریم ویلی اللهم یا الله تا ته پته ده ما یو اجیر مزدور نیولیو په یو پیمانه د چا باندې عرض باندې یو پیمانه به در کوم هغه بیګا پورې کار وکړ چې کار وکړ هغه وریجې مې ورکولې نو هغه خفه شو څه کې خلاف راغی خفه شو چې کله خفه شو ما وریجې ورکولې هغه ویلې نه لا مزدور لا بیا زه ولګېلم ما دا د دې حق دی په دې یو فرق کې مې تجارت شروع هغه زیاتېدل او ډېرېدل او هله دې حد ته لاړ چې هغې منې غویان واغستل غویانو تجارت هغه ډېرېدله تر دې چې هغې ته مزدوران ونیولم ډېره زمانه بعد سړی راغی وې صاحبه زما حق در باندې دی هغه راکړه ما ورته ویلې منډه هغه د ګډو بیزو د غویانو یا ګډې بیزي یا د غویانو رمه ده دا وخله سره د ناراعي چې ورسره شپونکیان هغه هم وهله یا ما ته ویلې چې ما سره ګب مه لګوه خپل حق راکړه ما ورته ویلې ګب نه لګوه ما دا مې ستا په مال کې تجارت کړې الله تېنه دومره جوړ کړي بیا ما ورته ټول هر څه ورکړه دا مې ونه ویلې چې دا دومره تکلیف دومره محنت خواري ما کړې ده د کونډې زویه څه خو ګویه څه خو راکړه راته ټول دې په مخ کې واچول روان ټول هغې وړه هغه نر بچي ما ورته مخ کې واچولو ویو ای الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړې وي نو دا موږ ته دا ګډ د مخ د غار نه لرې کې نو برلان ګډ اخواته شو او بس موږ را ووتلو درې واړه نو دا هغه صاحب د غار هغه کیسه ذکر کوي هغه نو اوس تجارت یې کړی دی خو بغیر د اذن هغې اجازت خو نه که نه هغې اجازت نه ما تعلم تا ته پدر انی استاجرت اجیرا ما نیولی په اجاره باندې یو مزدور بفرق ارض په یو پیمانې د چا د وریجو باندې فلما امسیتو کله چې ما بیګا که او تام که اجیر عمل لره عرضت علی حق و ما حق پیش که دی اجیر باندې فرق د ارض فابا انکار وکړه ان یاخذه چې د اجیر د خپل حق واخلي وذهب لاړ فثمرته له نو فثمرته نو زه ولګېدم ما ډېروالی وکړه دې دپاره دا مال د دې کې د دې په مال کې تجارت مې شروع کړه دا د تثمیر نه دی دا فرق د عرض دې کې مې زیاتوالی وکړه حتی جمعت له بقرا ورعا ما جمع کړه دې دپاره غویان ورعا او چې د نو شپونکیان سرونکي مې ورته ونیوله ورعا بقرا واګانې او همدارنګه رعاءها دا جمع د چا د رعی ده او عبید او د دې دپاره غلامان سرونکي هغه مې ونیوله فلقیني نو دا سړی زما سره یو وخت ملاقي شو یو سړی دا ډېر وخت بعد راغی فقال ویلي اعطني حقي حق راکړه فقلت ما ورته ویلې ځه ولاړ شئ لا تلک البقره ورعائها د دې شپونکیانو ته لاړ شه فخذها فذهب فاستاقها نو هغې روان کړه وګوره څومره نیک عمل نیک کار دی داسې نه وي چې دا دومره تکلیف دومره تجارت دومره مې ته مال وګټه اوس راځه یا یې نیم کو یا څه حصه خو پکې راکړه هغې واغېستل همداسې لاړ وایه باب دی په بیان د شرکت کې بغیر د چا نه رأس المال نه دې ته شرکت مشارکت د وجوه ویلی کېږي شرکت بغیر د مال نه مال نشته دوه کسان شریکان کېږي دغه شرکت په دوه قسمه سره دی شرکت بغیر د مال نه دا دوه قسمه سره دی یو شرکت الابدان دی شرکت د ابدان دې ته شرکت الصنایع ویلی کېږي او همدارنګه دې ته شرکت التقبل ویلی کېږي لکه دوه خیاطان دي دوه څنګه دي خیاطان دي د لګانو ژبه کې ټیلران دي څه شی دي خیاطان دي ټیلران دي یا همدارنګه چې د نو دو رنګ سازان دي
کپڑو ته جامو ته رنگونه ور کوي والک زوت به دکان په شریک وي سو جامې برادي کپڑے دواړه به غندو کپڑے جامې برادي دواړه به رنگ ورکو اعمال به قبل ورته راوړي شابسي خو لیکن زموستا په مابین کې کسب بنمي وي نیمستا نیم زما پیسې راځي نیمستا نیم زما دویم شرکت په مباحاتو کې ده شرکت مباحاتو کې ده والک زوت شریکیږو پس شکی په لرګیو کې شریکیږو یو سړی پالوان د غټ ګډې راول او یو سړی چې جن یو موټی دی بسره وړي هغه چې جن یو دړی د بوسو پندم نشي راوړي شریکیږي دوه کسان په ښکار کولو کې پچا کې یو چې جن دس کوي غرب ښکار ولي او بل چې جن دس کوي هغه کې مولي ښکار دلته ناز ډزیال تخیږي یو هم دې چې ته ډب دې چې تخیږي نشي کولای امدارنګا اشتراک په هر مباح شي کې چې هر مباح شی وي او په دې کې دې چې جنو اشتراک کیا او یا ورته الکا اے خاور براولو خرڅو به جس چنا مالګه ملها واورا رانجو جاهلیت خزانی جسم کا وکونو دواړه په شریکه باندې یو سړی سوي نه بیگا پوری کار کوي او بل چې جنو دو دانه کو دالی وی بیل چې وی دناسی خولی بیا نیامدارنګا ور بغرن راوړو پروژه کې وخرڅو یو سړی دړی راوړي بل لس دړی شاکړي دي نو شرکت په دی اول کې جائز ده او په دی مباحثونو کې شرکت چې جنو دا فاسد ده ذکر ته مساوات نشي راتلی هغه چې د مال مباح نه کم حاصلېږي چا چې له احدهما فهو له دون صاحبه او امام مالک احمد رحم الله وایي چې دواړه جایز دي هغه وایي دواړه شرکت په مباحاتو کې جایز دي او شرکت دا په ابدان شرکت صنایع چې ورته شرکت د تقابل د مالونو دا دواړه جایز دي احناف اول جایز دي دویم فاسد دي ځکه یو سړی دونه لرګي راوړي او بل دونه لرګي راوړي ماته یو سړی ټول ورځ تیر کړه چرچړې وشته نه ده او بل سړی لار او به ته چې نه واپس راغې شل دانې لې وشته دي او مرغي وشته دي هغه راوړي نو ځکه یو پیږي ښکار باندې بل نه پیږي اوایا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي سعد عن ابي عبيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اشتركت انا ز شریک شوم او عماره منګه عقد شرکت وکفي ما بیننا او سعد رضی الله عنه فيما فاغمال کی یصيب یوم بدر چې ورسیږي مونږ ته پورز د چا کې د بدر کې یوم بدرین پورز د بدر کې چې کوم حاصل شي مونږ د پاره د مال نه پدې غزا کې دا مشترک بیننا علی الثوابی چاته چې څومره مال ورسته د ټول به شریک وي بشیئنا منگئی چه شیران اولاغی دو اسیران راولا حدیث منقطع دے ولی ذکر دلتا ابا عبیدہ جدی سے ما چکم دے دا عبداللہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہ ندا ثابتا ندا وایا باب دے پا بیان دا چاکی مزارعت کی بابن فی المزارعت مزارعت ورستر روان دے دا مزارعت مفاعلی باب دے دا زرعی ندے او په شریعت کې هي عقد على الزرع عقد کول دی په فصل باندې به بعض الخارجي په بعض خارج بعض حاصل باندې عقد وکي یا په ثلث باندې یا په نصف باندې یا په ربع باندې امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې دینو دا فاسد دی صاحبین وی دا جائز دی او فتوا چې کوم دا په قول د صاحبین باندې د ورست اختلاف را روان دی داوی رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نها عنها دی منکڑی ود چان مزارعتنا قال دا عمر بن دینار فذكرت ما دا خبر ذکر کر تاووس تا
یعنی دا حدیث دا رافع میں طاووس تا ذکر کرنو فقال نو طاووس ویلی قال لما تقویل ابن عباس کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر لم ینہ عنها نبی علیہ السلام من نہ کڑی چان مزارعتنا ولكن قال لیکن ویلی دی وليمنح احدكم ارضه ورد کی یو استاس نظمک خپل بل مسلمان تھا یو مسلمان زمک بل مسلمان تا ورکی خیر دا بہتر دے من دینا ان یاخذ علی خراجا معلوما چې واهلی پدی باندې خراجا معلوما کرا اجرت معلوما خبر دادا چې زمک بل مسلمان تا ورکا چې تپی باندې کرا او تپی باندې اجرت معلوم اخلی ابن عباس دا مسئلہ دا مسئلہ نو دلتا معنا دار چې ابن عباس هغه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع نه کړی مزارعت حرام کړی نه دی د امام ترمذی هغه روایت نقل کړی طاووس نه د عبد الله ابن عباس نه چې پیغمبر علیہ السلام مزارعت حرام کړی نه دی نبی علیہ السلام امر وکړ د رفق د بعد سره نرم والے وکي بعد د چا سره د بعد سره احسان وکي سیل رحمی یو بل سره وکي چې تزمک بل چاته په اجاره ورکه په دیقانی مزارعات ورکه خبر ادا بل ور مسلمان تا معلوم خراج مال ورکه ورته وکړه ټول ځان ته وکړه اخرى او دا خبره بهترین خبره وایا المانا کلاهما دا دواړه روایت کې دا دواړه د چا نه د عبدالرحمن ابن اسحاق نه وایا منه ما تقدر په حدیث باندې رافع ابن خرین انما تاه رجلان نبی رسول الله د دوه کسان را وایا نو ما صدد ویری دا د انصار او دا صفت د رجلان ده دا دوه کسان د انصار ثم متفقا بیراویان چې جن دواړه متفق دي ابو بکر او مسدد په باقی الفاظو کې دواړه متفق دي حتا اقتتلا تنازعا د یو بل سره جګړه کولا وایا کچې ته دا قتال او نزاع تاسو کار وی په دې قانی مزارعت باندې جنگونه کوي په کرا باندې فلا تکر المزارعه مزارعه نو مکرې تاسو چې دینو اغزم کولرا جړګړې کوي بیا اسمه کې مکر یو بل زاد زیادات والے کړه مسدد فسمع قوله تمام حدیث نه دی اوریدلې رافع ابن خدیج واورید قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فسمع قول د پیغمبر اسلام فلا تکر المزارعه لیکن دې ته پته نشته چې یو بل تزمه کې په دې قانی باندې مور کوي دا معلق دي تر شرط سابق پوری اشرط شری صورت د نزاع دی صورت د جدال دی نو تعدى رافع ابن خدیج عموم کړي دا عموم صحیح نه دی دا عموم صحیح نه دی ولید کدا په صورت د جدال نزاع کې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي دا نو یاد ده خای چې رافع رضی الله تعالی عنہ ته د حدیث رسیدلې ده په چا باندې عموما نبی رسول الله منع کړی دا عموما منع کړی دا نو کې دې چې هغه د حدیث رسیدلې وي چې نبی رسول الله حدیث په فساد او نزاع جدال پر تعلق نه لري په عموم باندې حام کړی ده چې نو فلا تکر المضارع مکری تاسو چاله مضارع نه نو دا معنا دا چې دی روایت کړي دی په هغه اندازه باندې فسمع قوله چې دی اوریدل دی چې کرایه باندې اجاره باندې مزارعت زمکه په ثلث ربع یا په نصف باندې دا مور کوي تمام قصه اوریدل نه دا تمام قصه روایت رافع ابن خدیج نه کوي سر دغه یو ټکی روایت کوي چې نبی رسول الله ویل فلا تکر المضارع نو دی وجنه زمکه دا تاسو په هغه باندې مور کوي مزارعت باندې په زمیندار باندې مور کوي دغه ټکی اوریدل وایا
سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه قال سعد ويا من باور کول ازمک په کرا باندې په یوشي باندې بما على السواقي من باور کول هغه شی چې په لختو باندې من الزرع د فصلنا ولک ازمک در کوما ولیکن دی لختو باندې چې کوم فصل هغه ستاسو نور زما شو ويا وما سعد بالماء او یا باور کول چې هغه جاری کوبو باندې د سواقي ونه معنا د ازمک د ګرځو ما په هغه باندې چې کوم فصل دا وبکم دې کې چلیږي دې پټي کې په دې رختو کې دې باړو ته وردینو هغه بزتا ته در کوما چې دنو ما سعد بالماء هغه چې کوم جاری دي چانه د ابونا منها د سواقي ونه چې د دې سواقي ونه د دین کم چې دینو دا وبدي د دې هغه نه وبدي سواقي چې کوم دی دا د فصل جمع د ساقیتون دا فصل په وبکیږي دا لختی د دینه چې کم بیا د پټی کې باړو یو تا تورکونو تا دا وب جدا شي وی بیا هغه کې وب رواني وي د کدا سم تلی پټی کې مین کوم تلی دی خواته چې کم زيونه دي پاغي باندې چې کم اوچت زيونه دي سواقيونه وب په باندې جاری دي هغه فصل ستا شو د دینه ماسه نور فصل بنا علي چې دا خبره وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دینه منع وکړه نبی رسول الله د دینه منع وکړه عن ذلك د دینه او امرنا او موږ ته امر کو ان نکریها موږ وکړو په ذهب او فی ذوبانی دغه صورت د مضارعت چې ته د ازمکه وکړي بما علی الجداول والسواقي په غټو لختو وړو لختو باندې وي دا د یو ایمو په باندې جایز نه ولکه ازمکه در کومه په زمیندار باندې په دا پټی د جکم او په لختو کې راځي بیا په نور وړو کې لختو کې دا پټي او بکیږي هغه فصل ستاسو نور زما شو کې دې شنو وشي هغه ونشي هغه وشي نور ونشي نه نبی رسول الله د دینه منع کړی دا نو بیا نبی رسول الله حکم وکړي چې تاسو بزمکی کوي پیدا به ورکوي په ذهب باندې یا په فضه باندې نو اجاره باندې ورکوي په مضارعت باندې نه په نسب باندې یا ثلث یا ربع باندې ځکه یا مالک ته تاوان دی او یا زمیندار ته تاوان دی وایا او به قال حدثنا ابراهيم بن موسى رضي الله عنه قال عيسى قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن هلال عن ابي عبد الرحمن بن عبد الاوزاعي قال حدثني حذرة بن قيس الانصاري وقال سالت رافع بن خديجة عن كراء الارض من تپوزو کو در رافع بن خدیجه د کرات از مکنه په ذهب او ورق باندې فقال لا باس بها دی باندې سباق چې جنو نشته دي احادیث د مضارعت محدثین راوړي دي مختلف روایت ظاهری په احادیث د مضارعت کې تباین او اختلاف دي بعض کې جواز راځي معلومیږي بعض کې عدم جواز او د دې ټول احادیثو د دې ټولو علت جامعه مشترکه د دې په مابین کې جمع ده چې دل رافع ابن خدیج رضی الله عنه احادیث د نهي اوریدلې دي هغه حدیث د نمع هغه مختلف دي مختلف طرق باندې اوریدل خدا ټول په یو مزي کې دا پیلي مختلف اوریدلې څنګه کلوی رافع ابن خدیج رضی الله عنه ما د نبی رسول الله نو اوریدل دا حدیث دویم ځل به وینا حدثني عمومتي ترونو راته خبره کړي او به وی حدثني عمای او به په علت کې اختلاف ده علت په دې حدیثو کې ده دې شرطونه کې خدای شرطونه فاسد وو څنګه دیو معاملہ کوله په اجرت معلوم باندې دا پټې والکه دغه دې پورې چې دا کس وده دي کوم دې پورې دا کس چې وده دي دې پورې دا فصل مالک وي زما او اخواتستا دغه زما اخواتستا خا چې دې پورستا کې دې شي دا فصل وشي او شاته ونشي اشاته وشي دا ونشي علت نبی رسول الله معنا کړی دا یو علت شو یو علت شو اجرت معاملې کړي په اجرت باندې
لیکن دا سه شرطونه فاسد به کې خدای تعامل خدا چې دا ستا دا زما کله کله به دې معامله وکړو اجرت به معلوم نه وو اے تا پټه کرم څنګه کرے یار سونه دې چرا کړنو سپ کې راکړه امامتی درته کوم چې سونه پیسې دې راکړې دا امامتی مجهوله ده دې کې نزاع راځي خا پټیر ته کرم لږ دیری و پټیر چې سونه دې راکړنو پټه وکړو دربو غربو غربو حالت ریشلو ټول کارونه وشو سل بوجي غنم وشو نو سا زمیندار دوی زه یو بوجي پکې حالت زبس دا یو پاکستان زمیندار وي کور دې د غنم ډکشا دا دون تکلیف دا یو کال خواري دا پټول یو بوجي غنم ولګل دقه اجرت دا ناروا اجرت غیر معلوم ده او بعضو کې راځي روایتو کې چې دې جګړه کوله پکې راول ارض کې یو بل سره جګړه کولې تقاتل لغه یو بل وجل پکې رااله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغي ورته ان كان هذا شانكم کدا تاسو کاروي جګړه کوي نو مزارعت مکوي دریم روایت اغي کې علت داده چې مسلمان به واغسلا خرجا معلوما من اخيه على الارض اجرت به معلومو بیا د اسمان نه چې دینو باران به اورید مکه به غیاګان چې دینو شروع کړي نو بیا د دین اورستا هغه به چې دینو کله به باران کېدل او فصل وشو وړي راځي چې اجرت معلوم به واغسه والک زمکه کرم مثال دون به ما ترا کې هغه نو ورستا باران به چې دینو بنش زمکه به غیاګان شنی نک بس دې ستبچنه بغیر شیء یو سید نه ما سوا هیڅ شی وونه مالک او د دې زمیندار په مابین کې به تنافر بغض برا غلط سپیر سړیا زمکه دې وکړ باران بن شو زمکه غیا او نکړه ما زمکه تباہ او برباد نه اماره ورته وې زمیندار خو دې ستا کور په دې سپیر پټي وران کې ما هر چا زمکه کړل دنیا غنم د ات سپیر پټې دې سپیر سړی چې سکل غنم ونه شو بعض تنافر راځي حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ من کان له فلیزرعها معنا در مواسات کا همدردی وکا بے علماء مختلف دي دي په حکم کې امام ابو حنیفه رحمه الله و مزارعت فاسد دي مطلقاً مساقات فاسد دي صاحبین امام احمد رحمه الله اسحاق بن راویہ تابعین او جائز دي مطلقاً جائز دي په ثلثی په نصفی چې په هر طریقه باندې دا جائز دی امام شافعی رحم الله وی مزارعت جائز دی په تبع د مساقات باندې زمکدا شاو خوا باغ دی خرما دی سپیداران دی یا بل شی دی خرما دی باغ دی دا ملوکو د میوه مین کې زمکدا نو ته دا باغ په اجاره ورکړې دا هغه په تبع سره د ازمکه په مزارعت باندې دا ورکړي زمکا دا ورکړي نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د پاره چې څوک جایز وای حدیث د خیبر نبی رسول الله د خیبر زمکه ورکړي امام ابو حنیفه رحمه الله وای دا يهودو د خیبر سره چې معامله شیوا دا بدل دي جزیو او دا نبی رسول الله تعالی کوي نیم ستاسه نیم زمنګا دا پیغمبر رسول الله دې سره عطیه کړو احسان کړو معونت کړو مدد ورسره کړو تاسو کوم عمل باندې مکلف دا تاسو سره امداد لیکن فتوا چې کوم دا په جواز باندې دا د صاحبینو په قول باندې رفعا للحاجه ځکه ضرورت ورته شته نن سبا مکه معین خو ناروا ده البته په ثلث ربع خمس نصف باندې او یا چې دنو دام جایز دي اجاره وی چې ما ته 10000 روپۍ پټه را کوا بس څه چکاري او سې کېته کوا نو دا ټول جایز وایا انما كان الناس واجبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال الماضي اجاره باندې کولم نبی له سلام زمانہ کې بمال المازینات مازینات چې کم ځنه هرته ویلې کیږي نهرتا ویلې کی کم چې د لختی په دې دوالو طرفونو باندې فصل وینو داستا شو و اقبال الجداول
جداول جمع د سرونو د لختو باندې جمع د جدول دا والو کې نهر صغیر ته دا ویل کېږي په دې باندې وایا واشیاء معینه من الزرع یا فصل معین اے دا زه براکه دی پټي دا سر براکه هغه براکه دا د حصہ براکه په دې باندې بدی اجاره هغه کوله زمیندار کوونه وایا وګوره فیهلك هذا ويسلم هذا هغه به هلاک شو او دا به سالم ويسلم هذا ويهلك هذا دا به سالم او د زمیندار چې هغه به هلاک شو یو به وشو بل به ونه شو وایا الا هذا فدغز مکور کول فلذلك د دې وقود نزاع د وجنا زجر عنه نبی اسلام د دینه منع وکړه وایا واما شيء كرا على شيء مضمون معلوم فلا باس به دا باغ نشتره حدیث دا برافی دلالت کی په جواز د مضارعات مختلف فيه ما باندې نه په عدم جواز باندې بلکې حدیث رافی د دینه ساکت دی وایا وحديث ابراهيم كما قال ابو داود حدثنا ابي رضي الله عنه قال ابو داود روايه يحيى بن سعيد حدثنا عنه وفي قال حدثنا ابو رسول سعيد عن مالك عن ابي عبد الرحمن عن حدثنا يزيد انه تعالى عن ابي حديث رضي الله عنه عن قراءه العقل وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی له سلام منع کړی دا ظاهر معلومیږي منع د کرانه مطلقاً دا ځکه طاووس حسن بصری دې دا مسلک او مذهب دی هغه حدیث پیش کوي من کان له ارض فليذرها وذکری کطاقت نه وکړي عاجز له منی حد وکي بل ملګری تری ورکی عاتیه دی وکي ولا یواجرو په اجاره باندې چاته نه ورکیا او کچې ته دا کار نه کې فل یمسکو نو دازم کړي ځان سره اوساتی وایا فلا باث به اسباب نشتره احتمال لري رافع دا خبره کړي په اجتهاد باندې او یادار په طریقې د تنفیذ باندې د چیزونو دي ته جواز باندې علم وو او یادار دا نه کراو الارض نه على الاطلاق نه دا بلکې دا هغه د چکل دا شی مجهول او معلوم نوي ما زینات باندې لختو باندې په نهر باندې په دی باندې چې دین ورکه دا جائز نه دی اللهم صل كما صليت على ابراهيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. اللہ گناہوں معاف کے تقصیرات معاف کے خاتمہ في ایمان